أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مريم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 64 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. دې آیات شأن نزول دادي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته پیرا فرمایل ورته ته مال ډیر راځه زه به تا ډیر خوشاله کوم ته مال ډیر راځه. نو الله تعالی دا آیات نازل کو چې دا پرشتي دی په خپل باندې نه نازلېږي بلکې چې الله تعالی ورته حکم وکي کم ټیم ورته حکم وکړو اکه ټیم باندې نازلېږي. نو دا جواب کوي داغي وما نتنزل دا پرشتي نبی علیہ السلام ته وی چې الله تعالی فرمایي چې وما نتنزل دا پرشتي مونږ نه نازلېږو الا بامر ربک مگر ستا د رب په حکم سره الا بامر ربک مگر ستا د رب په حکم سره نازلېږو له د هغه د پاره دی نه د الله د پاره دی ما هغه سو بین ایدینا هغه سو چې زمونږ د وړاندې دي وما خلفنا او هغه سو چې زمونږ ورسته دي زمونږ مخې ته چې کوم مکان دی یا را روانه کومه زمانه ده د الله تعالی ته پته ده او د الله د پاره ده استقبال مستقبل او دغه رنګ مخکې چې کوم مکان دی دوم الله تعالی ته معلوم دی وما خلفنا او هغه څه چې زمونږ ورستو دي ورستو چې کوم زمانہ ده چې کوم حالات دي او دغه رنګ یستو چې کوم مکان دی دا ټول الله تعالی ته معلوم دی او دا هغه د پاره دی وما بین ذلک او هغه څه چې د دې په مینس کې دي د مخکې او د ورستو په منس کې چې کوم دغه د حال دی که موجوده زمانه ده نو دم د الله تعالی د پاره ده وما كان ربك نسيا او ندی ربستا نسيا هرون کې مطلب دا دی چې دا پرشتي وی چې مونږ الله تعالی لیږي مونږ په خپل خوخه باندې نه نزدیک استا خو چې مونږ راځو نو مونږ الله تعالی لیږي را لیږي دغه رنګ مونږ چې یو کار پسې زورو مونږ په خپل خوخه باندې نه زو الله تعالی مو لیږي نو په هغه کار کې سم مصلحت وي دغه مصلحت په بنیاد باندې الله تعالی مونږ هغه کار پسې ولیږي یا تاسو نه مراولېږي نو الله تعالی نه هغه مصلحت الله داسې نه دی چې د الله تعالی دغه کار او دغه مصلحت ایر وي الله یریدونکي نه دی چې څه مصلحت وي الله مو په ټیم باندې ور ولیږي خو په خپله خوښه باندې مونږ نشو نازلېدی نو په دغه کار کې چې کومه فایده وي او کم مصلحت وي پکې نو هغه د الله تعالی نه ير نه دی چې کم ټیم ستا دپاره مناسب وي د راتلو الله مونږ د حکم وکړي مونږ راولېږي خو مونږ په خپله خوښه باندې نشو رالېږلی وما كان ربک او نه دی رب ستا نسیا هیرونکې دغه چې کوم مصلحت دی د هیرونکې الله تعالی نه دی رب السماوات رب د اسمانونو والارض او د ځمکې دی وما او د هغه څه دی بینهما چې د دې دواړو په منځ کې دي فاعبده پس ته عبادت وکړه د هغه د هغې الله تعالی عبادت وکړه واصطبر او ټینګ ولاړ اوسېږه لعبادته د هغه په عبادت باندې د هغې الله تعالی په عبادت باندې ټینګ ولاړ اوسېږه. استبار دا د عربی په ژبه کې مشقت او تکلیف باندې ثابت قدم اوسېدلو ته ویلی شي. نو مطلب دا دی چې ته ګر د الله تعالی عبادت کې تا باندې به تکلیفونه هم راځي مشقتونه به هم راځي نو په هغې باندې به حوصله نه بایلې په هغې به ثابت قدم اوسېږي. استقامت چې ورته ویلی شي دا لوی څیز دی وی د زرو کرامتونو نه یو استقامت
دا بهتر دی. یو سړی دی هغه یو ورځ چې کوم دی 10 رکعاته نفل وکړي نو بیا یو میاشت نه کوي، نو دا سړی بهتر دی او که دا سړی بهتر دی چې روزانه 2 رکعاته نفل کوي، 2 رکعاته کوي خو مستقل یې کوي، پرېږدي نه، دا 2 والته بهتر دی. دغه استقامت دی. مولانا شبلی رحمه الله روانو په لاره باندې ونه ورته آواز وکړو، وی یا شبلی کن مثلی، وی ای شبلی زما په شانته شه. مولانا شبلی رحمه الله ډېر لوی بزرګ و. دا منصور چې منصور چې بدار کړی و که نه، نو دی په خپل حال کې نه و دا منصور، نو دی خلکو په کاڼو باندې ویشتو، د باندې الحق ان الحق وی چې زه حق یم، زه خدای یم، زه خدای یم. دا د اولیاء خپل یو شان دی. دی چې دې حال ته ورسېد، دی بیا ما به مخکې سوچ کوو دا د مشرانو به وي پلان دلته مونږ یو بزرګ لیدلی و اندام پروت و داسې وه داسې وه، بعضې لیوني پکې داسې جګېږي سره مونځ نه کوي، نو ما به سوچ کوو چې لکه دې مونځ نه کوي نو دې څنګه د الله ولی دی. نو دغه ټیم کې دې په خپل حال باندې نه وي. د دې مثال د لیونو وي، د الله په مینه کې دې لیونی شوي، دې په خپل حال باندې نه وي، نو که دنه مونځ فوت هم شي دې مکلف نه دی د الله تعالی نو، د الله تعالی د حکم دې پابند نه دی، لیونی دی د الله تعالی په کتاب کې. نو دې په خپل حال باندې نه دی، نو دې مونځ پرېږدي که نه نو ځکه دې مکلف نه دی، لیونی دی، لیوني باندې مونځ نشته دی، د ده حال هم بیا د لیوني وي. دا منصور هم د الله په مینه کې لیونی شوی، نو دې خلکو په کاڼو باندې ویشتو، چې په کاڼو باندې ویشتو که نه، په غټو غټو کمرانو باندې هلکان ورپسې ویشتو یې. نو دا مولانا شبلی رحمه الله په سره ته یو وړوکې غوندې کاڼې د خلکو دپاره راواغسته او ویې ویشتسې. دا منصور چې څنګه وویشتو که نه، د چغه کړه چې وایي منډې کړه، چغې وواله. مولانا شبلی رحمه الله ورته وي منصوره دا ټول خلک ته په غټو غټو تیږو باندې ولي، غټو غټو ګټو باندې ولي، په هغې نه خوږېږي، او ما په یو معمولي غوندې کاڼې باندې وویشته، چغه دې وواله. وی د منصور مولانا شبلی رحمه الله ته وایي چې مولانا شبلی د خلکو خو زه پېژندلی نه یم، نو که دوی ما ولي نو هغه ما ته څه درد نه راسي، لکه زه نه خوږېږم، خو تا خو زه پېژندلی یم چې زه څوک یم، نو ستا دا وړوکې غوندې کاڼې دا ما ته ډېر لوی نقصان رارسي. دا مولانا شبلی رحمه الله هم ډېر لوی بزرګ و. نو دې روانو په لاره باندې ونې ورته آواز وکړو، یا شبلی کن مثلي، وی ای شبلی زما په شانته شه. نو دې ودې څنګه ستا په شانته شمه؟ نو هغه ودې داسې زما په شانته شه، دې ونې ورته وي چې خلک ما په ګټو باندې ولي زه ورله میوه ورکوم، نو دقه شانته که تا سره څوک بد کوي که ته ورسره ښه کوه. مولانا شبلی رحمه الله ورته وي ای ونې ته خو ډېره بهترینه ونه یې، ته خو د کمال ونه یې، خو دا راته ووایه ته دا کټ کېږې ولې، ته دا سوځېږې ولې بیا؟ وی دا ونه ورته وي چې مولانا شبلی زه د دې وجې نه کټ کېږم او وچېږم او سوځېږم چې په ما کې استقامت نشته دی، ما کې مستقل مزاجي نشته دی. وی چې هغه څنګه وي چې کله هوا راشي کله مې داسې وړي، کله مې داسې وړي، کله مې داسې وړي، زه پټې زه ټینګه پاتې کېدی نه شم، د دې وجې نه زه وچېږم او سوځېږم. نو استقامت دا اوجد څیز دی. نو الله تعالی فرمایي چې فاعبده، ته عبادت کوه د هغه یعنې د الله تعالی، واصطبر او ټینګ ولاړ اوسېږه لعبادته د هغه په عبادت باندې، د هغه په عبادت باندې ټینګ ولاړ اوسېږه. تا ته به خامخا تکلیفونه در رسي، نو په هغې باندې به ټینګ ولاړ اوسېږي او هغه تکلیف باندې به صبر کوې. او که صبر نه کوې او د الله تعالی عبادت نه کوې، نو د بل چا عبادت به کوې. په دنیا کې خو څوک د چا عبادت کوي که نه، د مسلمانانو نه علاوه دنیا شي قومونه دي، څوک د چا عبادت کوي، څوک د چا عبادت کوي. نو که د الله عبادت نه کوي او د الله په عبادت باندې ټینګ نه اوسېږي، نو د بل چا عبادت به کوې. نو هل تعلم له سمیه، آیا تا ته معلوم دی د هغه همنام، د الله تعالی همنام درته معلوم دی بل څوک؟ نو چې نه دی معلوم نشته دی، نو د دک یو الله تعالی عبادت کوه. هل تعلم، آیا تا ته معلوم دی له د هغه سمیه همنام. یو مطلب خدا دی چې همنام په دنیا کې چې څومره خلک د کومو کومو څیزونو عبادت کوي، د بوتانو عبادت کوي، نو هر قسمه نومونه ورلیکي دي، خو الله نوم چې کوم دی دا د الله تعالی ذاتي نوم دی، دا چا تر نن تاریخه یو بوت له نه دی ایښولی. نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې هل تعلم له سمیه، آیا ته معلوم دی د الله تعالی همنام. داسې بوت ته معلوم دی، داسې الہ ته معلوم دی چې د هغه نوم الله وي، نو داسې نشته. نو چې نشته نو دغه یو الله تعالی عبادت وکړه. او بعضې مفسرین وی چې دې مطلب واضح دی چې په صفات
صفات کمال کې د الله تعالی سو هم مثل او هم مثال نشته دي. څنګه چې الله تعالی په خپل ټولو صفاتو کې کامل او مکمل دی، کامل او مکمل دی، نو داسې څوک په صفاتو کې کامل او مکمل نشته دی نو چې نشته د دغه یو الله تعالی عبادت وکړه. هل تعلم آیا ته معلوم دی له د هغه سمیع هم نام ويقول الانسان دا د منکرین قیامت دغه خبر الله تعالی فرمایي چې ويقول الانسان او وی د انسان اذا مت هر کله چې زمړ شمه لسوف اخرج نو بیا به زه راایستلی شمه حیا ژوندی، زه بیا ژوندی راایستلی شمه. دا د منکرین قیامت خبره کوي چې د دې خلکو دا یقین نشته دی، دی وی چې کله زه مړ شم نو زه به دوباره ژوندی کېږم. الله تعالی د هغې جواب کوي اولا یذکر الانسان آیا نه یادوي انسان انا خلقناه چې بېشکه موږ پیدا کړو د لره من قبل مخکې د دې نه ولم یک شیئا چې دې هېڅ شی نه و. الله تعالی فرمایي چې دا خلک اعتراض کوي چې موږ به د قیامت نه پس دوباره نه ژوندي کېږو، ژوندون نشته دی. نو دې خبرې دا خبره نه یادي چې دا نوم نشان نه. نو الله تعالی وي ما پیدا کو چې په ډومبي ځل ما ته پیدا کول اسانو، نو انساني ذهن مطابق په دویمه پیره خو پیدا کول په طریق اولا آسان دی. الله تعالی ته خو دواړه برابر دي، خو د انساني ذهن خبره کوي چې الله تعالی د انسان د نشته کو د هېڅ شی نه الله تعالی پیدا کو، دوباره پیدا کول ګران دي، دا خو آسان دی الله تعالی ته. اولا یذکر الانسان آیا نه یادوي انسان انا خلقناه چې بېشکه موږ پیدا کړو د لره من قبل مخکې د دې نه ولم یک شیئا چې د هېڅ شی نه. فوربک الله فرمایي ستا په رب مې د قسم وي لنحشرنهم چې موږ به خامخا جمع کړو دوی لره والشیاطین سره د شیطانانو. علما فرمایي دلته کې دا وو په معنا د مع دی، د دې مطلب به دا شي چې لنحشرنهم موږ به خامخا جمع کړو دوی لره والشیاطین سره د شیطانانو، سره د شیطانانو. نو هر کافر سره به خپل شیطان دا تړلی شوي وي په زنځیرونو کې او جهنم ته به لړه کېږي. والشیاطین سره د شیطانانو. ثم نحضرنهم بیا موږ خامخا حاضر کړو دوی لره، دغه خلکو لره به حاضر کړو حول جهنم جثیا غیر چاپیره د جهنم نه، جثیا چې پریوتلی به وي په ګوړو باندې بدی چې کوم دی د جهنم. نو دلته د جهنم غاړې ته به مسلمانان او کافران دا ټول جمع کېږي، کافران به هم جمع کېږي، مسلمانان به هم جمع کېږي. نو دا جهنم به مسلمانان هم ویني او کافران به هم ویني، خو کافران به ورته ورداخلیږي، مسلمانان به د الله تعالی ساتي. بعضې مسلمانان به د ګناهونو د وجې به لړ شي او همیشه دپاره نشي تللی، نو دوی به وویني. نو کافران چې کله وویني او فاسقان او فاجران نو هغوی باندې به هیبت راشي، او مسلمانان چې دا وویني په دوی به هم هیبت راشي. خو بیا به ول الله تعالی دی په د صراط په پل باندې به دی تیر شي، جنت ته به لاړ شي. نو چې کله جنت ته لاړ شي نو دی به دغه جهنم یادي او د الله تعالی شکرونه به وباسي، یا الله شکر دی چې جهنم نه دی. اوس که مسلمانان جهنم ویني نو دی ته بیا په جنت کې به هغه مزه نه راځي، هغه شکر دی بیا نشي ایستلی. خو چې کله د جهنم هغه تکالیف وویني په خپلو سترګو باندې نو دی بیا په جنت کې د الله تعالی ډېر شکر وباسي، نو ټول به جمع کړي الله تعالی. ثم لنحضرنهم بیا موږ جمع حاضر کو دوی لره حول جهنم جثیا غیر چاپیره د جهنم نه چې دوی پرېوتلي وي په ګوړو باندې. ثم لننزعن بیا به موږ خامخا را جدا کړو من کل شیعة د هر امتنا ایهم چې په دوی کې اشد سختی زیات دي علی الرحمن د رحمان عتیا نافرمانی کوونکې، چې په دې کې څوک د الله تعالی نافرمانی کوونکې زیات دي نو الله تعالی وی هغه به موږ را جدا کو، هغه به جدا کو. ثم نحن بیا موږ خامخا اعلم زیات پیژنو بالذین ها کسان هم اولا بها چې دوی زیات قابل دي بها په دې جهنم کې سویلیا د داخلېدو، دی به زیات قابل دي. نو په دې کافرانو کې چې کم زیات داغي ګناهونه زیات وي، داغي کفر او شرک زیات وي، نو الله تعالی وی هغه موږ ته معلوم دي، هغه به موږ چې کم دی ډومبې ور داخل کو، او چې داغې نه لږ کم کافران دي مطلب داغي کفر لږ کم دی داغي نه، هغه به ورپسې بیا ورپسې الله ټول موږ ته معلوم دي. خو چې کم مقدم دي
او د دې کفر ډیر زیات دی نو هغه به ډومبې ور داخل کو بیا به نمبر په نمبر یو یو ډله چې کوم دی الله تعالی یې موږ ور داخلو وَإِن مِّنكُمْ او نشته دی وَإِن مِّنكُمْ او نشته دی په تاسو کې الا مگر واردها چې تیرودونکي به وي په دې جهنم باندې کان علی ربک ستا په رب باندې حتما لازمه مقضیه مقرر شوی نو بعضې مفسرین وی چې د دې نه ورود مراد دی تیریدل دی مراد دی نو د هر مسلمان او د کافر د دو په جهنم باندې تیریدل وي نو کافران چې کوم وي هغه به جهنم ته لاړه کېږي یا فاسقان او فاجران چې کوم وي جهنم ته به لاړه کېږي چې کوم مؤمنان نیکان وي هغې په جهنم باندې په پورې صراط باندې ور وړي جنت ته نو تیریدل په دې جهنم باندې شته دی خامخا به چې کوم دی په دې جهنم باندې تیریږي په دې پل باندې بلکې روایتو کې راځي چې بعضې خلک هغې به چې کوم دی په ګوډو باندې روان وي داسې غورځېدو یره به ورسره پیدا شي بیا به راوچت شي بیا داسې ډېر په تکلیف باندې به ځي بعضې مؤمنان به داسې چې هغې ته به پل صراط باندې د سترګې په رب برابر به چې کوم دی تیر شي نو د هر سړي د عمل مناسب دی په صراط باندې تیریږي نو هر انسان دا به جهنم باندې تیریږي او بعضې مفسرین وي چې دلته د ورود معنی دخول لا داخلیدل دی جهنم ته نو که دا معنی مراد واغستلی شي نو بیا به مراد دی چې هر سړی به جهنم ته داخلیږي خو مسلمانان مؤمنان نیکان هغې دپاره به الله تعالی دا اور بردن او سلامن کی څنګه چې د ابراهیم علیه السلام دپاره بردن او سلامن کړی وو چې هغه باندې هېڅ قسم اثر نه وشوي د هغه اور نو دقه شان دی به اور سوځي نه او تیر بشي جنت ته بلال شي او هلته به د الله تعالی شکرونه وبشي یا الله تعالی ستا شکر دی چې د جهنم نه د همیشه همیشه دپاره وباسلم وَإِن مِّنكُمْ او نشته دی په تاسو کې څوک الا مگر واردها چې هغه به تیریدونکي وي په د جهنم باندې یا داخلیدونکي به وي د جهنم ته کان دا علی ربک ستا په رب باندې حتما لازمه مقضیه مقرر شوي نو چې داخل شو یا چې کوم دی تیر شو په جهنم باندې نو په دې کې خو بعضې مسلمانان هم تلي وي نو الله تعالی وایي چې د مسلمانانو او د کافرانو مسله به یو شانتي نه وي چې ایمان یې د ځان سره د ذرې برابر وړی دی نو د ده معامله او د یو کافر معامله دا به یو شانتي نه وي داخل خو به شي خو وروسته الله تعالی فرمایي ثم ننجي الذین بیا به موږ نجات ورکو هغه کسانو ته اتقوا چې هغوی تقوا اختیار کړې ده ځان یې ساتلی دی د شرک نه ونذر الظالمین او پرې بږدو ظالمان فیها په دې جهنم کې جثیا په ګوډو باندې دا ظالمان نه مراد د کافران دي مسلمانان چې کوم دي هغه به د الله تعالی را وباسي او کافران به دغه جهنم کې همیشه همیشه دپاره پاتې شي وما نتنزل او مونږ نه نازلیږو الا بامر ربک مگر ستا د رب په حکم باندې نازلیږو له د هغه دپاره دي ما هغه څه بین ایدینا کم چې زمونږ وړاندې دي وما او هغه څه خلفنا چې زمونږ وروستو دي وما او هغه څه بین ذلک چې د دې په منځ کې دي وما کان ربک نسیا او نه دی رب ستا هېرونکی رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی او د ځمکو دی وما بینهما او څه چې د دې دواړو په منځ کې د دې رب دی فاعبده پس ته عبادت کوه د هغه یعنې د الله واصطبر او ټینګ ولاړ اوسېږه لعبادته د هغه په عبادت باندې هل تعلم له سمیا آیا تا ته معلوم دی د هغه همنام یا تا ته د هغه په شان دی کامل صفاتو والا معلوم دی نن چې نه دي معلوم نو دک یو الله تعالی عبادت کوه ویقول الانسان او وی انسان اذا متو هر کله چې زه مړ شمه لسوف اخرجو نو بیا به زه راویستلی شم حیا ژوندی دی په تعجب سره وي چې کله زه مړ شمه نو بیا به زه ژوندی راویستلی شم اولا یذکر الانسان آیا نه یادوي انسان انا خلقناه چې موږ پیدا کو د لره من قبل مخکې د دې نه ولم یک شیئا چې نو د هېڅ څیز نو نوم نشانې نو فوربک ستا په رب مې د قسم وي لنحشرنهم چې موږ به خامخا جمع کو دوی لره والشیاطین سره د شیطانانو د دوی
ثم لنحضرنهم بیا موږ خامها حاضر کو دوی لرا حول جهنم غیر چاپیره د جهنم نه جثیا پریوتلی به په ګوډو باندې ثم لننزعن بیا موږ خامخا را جدا کړو من کل شیعه د هر امتنا د هر امتنا ایهم چې په دوی کې اشد زیات ته علی الرحمن عتیا پر رحمان باندې پر نافرمانی کې زیات ته یا د الله تعالی په نافرمانی کې زیات ته نو هغه مونږ را جدا کو ثم لنحن اعلم بیا مونږ خامخا پیجنو بالذین ها کسان هم اولا بها چې دوی زیات قابل دی بها په دې جهنم کې صلیا د داخلي دو دا بڑن بے مقدم کو وَإِن مِّنْكُمْ او نشته دی پتاسو کې حصوک الا مگر واردها چې تیریدون کی بوی په دې جهنم باندې کان ربک دا ستا پر رب باندې حتما لازمه مقضیه مقرر شوی دا فیصله ستا پر رب باندې لازمه دا چې دک شان دی الله تعالی کوي کافرانو سره ثم ننجي الذين بیا موږ نجات ورکو هغه کسانو ته اتقوا چې هغوی ځان ساتلی دي د کفر او د شرک نه ونذر الظالمین او پرې بګدو ظالمان فیها په دې جهنم کې جثیا په ګوډو باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.